بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو او لیدونکو چې چرته مې خادباد او خوشاله اوسئ او په دې هیله او په دې امید باندې د پروګرام پښتونخوا ټاک آغاز کوو چې تاسو به خوشاله او روجمات به پرم نه حالت کې کړی وي اگر چې فضا غرنګ خو نه وه چې انسان وي چې روجمات به مونږ په خوشحالۍ کړی وي ولی چې نور کله به د رمضان میاشت شروع کیده نو زمونږ په ژوند کې او زمونږ په یاداشتو کې دا خبره بار بار راغلی ده چې کله به روژه شروع کیده نو که د غیر مسلمو جنګونه به هم روانو نو هغوی به خپل جنګونه ودرول او که د مسلمانانو پلړه به کله باري وه نو هغوی به هم د خپل طرف نه د جنګ بندۍ آغاز کولو د جنګ بندۍ اعلان به یې کولو دې دپاره چې دا د امن میاشت ده. نو په ننني پروګرام پښتونخوا ټاک کې به مونږ ډېرې خبرې کوو. اول مو نننۍ څلورمه روژه مبارک شه او بیا به نن په مختلفو موضوعاتو باندې مونږ د پښتونخوا ټاک پروګرام شروعات کوو. په دې پروګرام کې ما سره زما خوږ مشر او پوهه نامور لیکونکی او د مختلفو غنو کتابونو مصنف عاقل یوسفزی مونږ سره په دې پروګرام کې ناست دی. نو اول هغې ته په دې پروګرام کې هرکلی ویم او د هغې نه پس تاسو سره موضوعات هم شیر کوم. عقیل صاحب ستړي مه شئ. ډېره مننه اظهار. زه تا ته هرکلی ویم. دا پروګرام چې دی نه دا به په بوزه کې ما او خالد کوو، خالد خان ممن ده. هغه بوزه چې دی لکه یو خو د بوزه کې اساني روژه کې یو د دې پروګرام چې کوم فارمیټ دی نو هغه ډېر سخت دی. لکه موږ پکې ټول چې دي دغه د سکیورټي ایشوز او د دروز او که نه د ښه خبرونه خو دلته کې ډېر زیات کم وي. نو یو خو هغه په سړي باندې هسې لږ ماسپښین ټایم کې یا مازدیګر ټایم کې چې ته چې یاره دماکې وشوې او حملې وشوې او که نه نو هغه هسې اخلاقي طور له نفسیاتي طور له ښه دغه نه وي. نو ځکه موږ دا کوشش وکړو چې چونکې واقعات ډېره په تسلسل سره روان دي بدقسمتۍ نه او ماسوتن ټایم چې دی نو دا لږ زیات مناسب وي، دا پرایم ټایم هم وي. نو د روژه کې به دا ما او تاسو به کوو، په هفته کې 2 ځله دا پروګرام به موږ کوو او د هغې بنیادي ضرورت دا دی چې هر ګنټه 2 بعد چې دي کم از کم په خیبر پښتونخوا کې داسې یو واقعه کېږي یا داسې یو حادثه کېږي یا داسې یو حمله کېږي چې په هغې باندې بیا زموږ چې کوم کمیټمنټ د خپلو اورېدونکو سره یا کتونکو سره چې یاره دا د خیبر پښتونخوا لیډینګ نیوز اینډ کرنٹ افیر انټرټینمنټ دغه دی د ریډیو دی چونکې نور شته نه او که نور بعضې باراني دي نو هغه خو خپل انګل کې هغه څیزونه چې کوم دي هغه ایکسپلین کوي. نو هغه د واقعاتو په تسلسل کې دا به موږ اوس 8 بجې باندې کوو په هفته کې 2 ورځې یو اورویو به کوو، یو تجزیه به کوو، یو جایزه به کوو او معلومات چې کوم دي د معلوماتو ډېر غټ پوښتان دی. ګوره تاسو پرون نوټ کړي که نه چې د بنو دومره غټه واقعه شوې ده د هغې خو اوس چې دی هغه ډیټیلز به هم سره شیر کومه چې آی اس پی آر رسمي طور له د هغې هغه تفصیلات چې کوم دي هغه جاري کړله 2 ګنټې مخکې. خو زموږ مین سټریم میډیا چې پرون وه که نه هغه د ماسخوتن د 9 بجو پورې بلکل وده وه. بلکل حالانکې دا واقعیت چې وه بلکل پرون د روژه ماتې نه فوراً بعده خلک روژه ماتې ته ناست وو. دا یو جومات چې پکې شهید شوی دی په هغې کې 3 کسان پکې شهیدان شوي دي، پکې د هغې ویسې راغورځېدلي. نو دا هغه بلکل هغه بعد داسې وي که نه هغه مشرانه اوس هم بعضې علاقو کې دا روایت شته چې د کوره ځان سره کجورې راوړي او لږې اوبه راوړي او مونځ هم وکړي او بیا د هغې نه بعد بیا ځي. نو دا شهیدان چې دي هم د هغه وجې نه شوي دي. خو زمونږ مین سټریم میډیا چې وه هغه 10 بجې باندې راویښه شوه، د هغې نه مخکې هغې لګیا وه او هغه په دې باندې خبره کوله چې علیما خان څه ووې، بیرسټا صاحب څه ووې او د صوبایي حکومت پرون دا څیزونه چلېدل په مین سټریم میډیا باندې چې دغه دی د عمران خان صاحب ته او د هغه کور ودانې ته اگر چې هغه کور ورانې دی چې کله راغلی عمران خان صاحب چکر کې دی که نه میانځ کو پکې لکه دغه هم ولو که نه جی ټوپه نو هغه چې هغه وایي هغې چې دی هغه پېشمنۍ په څه کې کوي، هغه روژه ماتې په څه کې کوي لکه مین سټریم میډیا په. نو دغه وجه نه ما ضروري وګڼل چې یاره اپډیټس چې کوم دي که نه چې زمونږ کتونکي اورېدونکي چې دي هغه تاسو خو الرډي په نیوز کې تاسو مجاهد صاحب او
فاطمه هغه هر ګنټه بعد چې د خلک اپډیټ کوي. د بنیادي د دې پروګرام د ډیزاین کولو یا په دې والا سټیج باندې شروع کولو بنیادی مقصد چې دی نو هغه دا دی. ډېره ښه ده. ګرانو اوریدونکو او کتونکو تاسو اوریدلی وي او تاسو ګورئ هم چې دا پروګرام د رمضان المبارک د میاشت کې د 8 بجو ته د چهارشنبه پر ورځ د لپاره راوړل شو چې تاسو ته معلومات درکړي. اکیل صاحب د پروګرام په شروع کې وی چې د معلوماتو فقدان دی او دینه هیڅ کوم انکار نشي کولای چې د معلوماتو فقدان ډیر زیات دی او بیا د صحیح معلوماتو هغه ډیر زیات شوی دی. کتونکو دا پروګرام چې شروع کېدو نو ما تاسو ته وی چې د دې پروګرام د نننی موضوعات په تاسو سره سرسری شیر کما، تاسو ته دریات کما او تاسو به بیا یو په دغه باندې خپل چې کوم د ذهن سازیو کوي، خپل ذهن بوجنګوي چې دا مونږ معلومات تاسو سره شیر کوو نو دا څه معلومات دي. تاسو هم په دې پروګرام کې مونږ سره برخه اخیستی شئ. دا نمبر تاسو ته اسیم یاد دی، د 091 دا زموږ کوډ نمبر دی او بیا به تاسو 52 54 143 یعنی 5254 143 په دې پروګرام باندې تاسو په دې پروګرام کې خپل زرین خیالات شیر کولی شئ. اوریدونکو نننی موضوعاتو کې دا دي چې رمضان المبارک کې د تیر ورځ د بنو پیخه ولې راغله او د دې څه اثرات دي په دې باندې به خبرې کوو. بل خواته به مونږ د دغه بنو په پیښه باندې چې د ISPR طرف نه کوم تفصیلات کوم رسمي بیانونه جاری شوي دي په هغې باندې به خبره کوو. بیا د هغې نه پسته به مونږ د کورمې په صورتحال خامخا خبره کوو او د هغې نه پسته به مونږ د تورخم په پوله باندې خبره کوو. دا به تاسو در یادي چې د تورخم په پوله باندې په یوازینۍ یوه ورځ کې د 10,000 لږ کم و بیش یا د زیاتو خلکو د 10,000 نه زیاتو خلکو امدورفت په روزانه بنیاد باندې کیږي. هغه د تیرو 12 ورځو یا د 2 هفتو راسي بند پروت دی. او بیا به هغې نه پسته مونږ په خوزدار بلوچستان کې د بمي چاودنو په حق خبرې کوو او که وخت وفا وکړه نو ضرور به دا ګڼو چې د اکوړه خټک جامع حقانیه باندې خبرې اترې وکړو. اکیل صاحب ستاسو وخت ډېر زیات قیمتي دی نو زه غواړم چې تاسو په دې باندې د خپلو زرینو خیالاتو کوم موضوعات چې تاسو بیان کړه دا ټول د بل سره تړلي دي. د دې بنیادی نقطه دا ده چې خیبر پختونخوا او بلوچستان چې دی په حالت جنگ کې دی. خلاصه چې ورته مونږ وایو که نه کنکلوژن یا سمرایز کوي چې مونږ لکه 13 هفته په اکوړه خټک کې په سیویلینز باندې خودکش حمله په هغې کې د حامد الحق سمیت تقریبا 1 درزن خلک شهیدان او زخمیان. د هغې نه بیا فوراً بعد د هغې ذمواري چا وانه غسته خو لږ ډېر موږ ته اندازه شته چې هغه بچا کړي. هغې کې هغه اولنۍ ورځ باندې ما دا خبره کړې وه چې اشارې چې دي نو هغه داعش ته ځي یا هغه ګروپونو ته ځي کوم چې د هارد کور دغه چې ورته مونږ وایو که نه ټیررست چې ورته مونږ وایو چې هغه څه مذاکراتي عمل او د ریاست سره ناسته د ریاست په حق کې خبره کول، د ماشومانو د حقوقو خبره کول، د ښځو د حقوقو خبره کول چې د هغې بالکل دایان نه دي یا حامیانې نه دي. هغه خو هغه والا خبره ده. دویم چې دی تورخم د بارډر نن 10 یا 11 ورځ ده، هلته خو باقاعده جنگ روان دی. لکه دا دریم ځل دی چې دوی ارادتنه دا تاسو چې د پېښور نه ځئ داسې ذهن جوړ کړئ نو ګس لاسته چې کوم غر دی د ګیټ باندې بالکل له پاسه پاکستان و چې دغه زمونږ دغه د حدود دی په کوم ځای کې چې دوی چیک پوسټ جوړوي هغه لوکیشن وایز ډېر اهم ځای دی. مطلب د هغې نه دا کو هغه ځای کې دوی مورچه جوړه کړي نه د پاکستان سیکورټي فورسز خیال دا دی چې که سبا څه مسله راځي نو دا به د لاندې آبادي چې ده نو دا به بالکل د دې په دغه کې په ګرفت کې به عزت کې به او هغه بیا د هغه علاقې نه هغو بیا ډزې مزې وکړې ومه تر اوسه پورې د هغو پکې 4 کسان مړه دي پکې او زمونږ یو کس چې د هغه ته هارټ اټیک شو او 6 زمونږ FC ځوانان چې کوم دي هغه زخمیان دي پکې. نن هم په هغې کې د جړپ اطلاعات چې دي هغه راغلي. یو طرف ته اکوړه خټک کې سوسایډ اټیک، بل طرف ته چې د 11 ورځو نه د تورخم باندې جنگ. دا تاسو چې کوم تعداد خو دا ډېر کم دی د دې نه غټ تعداد کې خو ګاډي ځي روزانه
جی 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 چې د پوره د افغانستان دغه صوبو انحصار چې کوم دی د خوراکي مواد او دا چې دی د دوایانو او د هر څومره سامان چې یا دغه طرفه خلک راځي دغه ته خاص کر هسپتالونو ته پېښور راځي. اما صرف د پیادل خلکو خبره جی ډېر زیات خلک زی راځي او ټول غټ کراسینګ پوینټ ده د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چمن په دویم نمبر باندې دی په بلوچستان کې چې کوم دی. بیا تاسو دې ته وګورئ چې په کورم کې چې کوم صورتحال جوړ دی نو په کار دا و چې تر اوسه پورې هغه کومه فیصله چې شوې وه چې تقریبا یو 1500 مورچې خالي شوې، خو نن چې کوم ډیټیل راغلي دي هغه دا دی چې تقریبا 300 مورچې چې دي هغه خالي شوي، مطلب پیشرفت هلته کې جاري دی. او د نن ښه خبره دا ده، واحد ګوډ نیوز دا دی چې نن 225 ګاډي چې کوم دي په هغې مشتمل قافله چې ده هغه پاړه چنار او دغه بګان او کومې متاثره علاقې چې دغه ته رسېدلي په هغې کې خوراکي مواد هم دی، په هغې کې دوایانې هم دي، په هغې کې نور څیزونه چې دي. دا ډېر ضروري ده ځکه چې سو کال نیشنل میډیا دا رپورټ کوله چې هلته کې کجوري هم نشته، حالانکې دومره بد حال نه وي که نه، خو لکه نیګیټیو پروپیګنډا چې دغه ډېر زیاته ده چې ریاست چې دی هغه ډېر ویلې کړو پروینشل ګورنمنټ کارکردګي خو موږ ته په دې کې داسې ډېره ښه نه ښکاري. دغه بنو واقع بیا بنو کې حد شوی دی که نه، په 15 جولای 2024 کې هم په دې کینټ ایریا کې یو ډیپو په هغې باندې هم د دې نوعیت د دې نیچر اټیک شوی، په هغې کې 9 اټیکر شامل وو، په دې کې 14 دي. دا اوس ډیټیلز دا دي اپډیټ چې کوم دي د پروګرام د کېښودو نه مطلب هم دا چې د SPR رسمي دغه پرې راغی. SPR هغه ټایم کې بیان جاري کوي چې کلیرنس اپریشن وشي، د هغه بیا پته ولګي چې یاره د اټیک کې په د اپریشن کې په د حمله کې زمونږ څومره کسان چې دي هغه شهیدان شوي دي یا زخمیان شوي دي، موږ ته څومره نقصان رسېدلی، ټیرریست چې و هغه څومره. نو دا د بنو والا یو په 15 تاریخ باندې هم دغسې 2 ګاډي راغلي وو، خودکش بمبارد پکې ناست وو، هغې دغه کړله، په هغې کې زمونږ 10 کسان چې کوم دي هغه ځوانان هغه شهیدان شوي وو، هغې ناکامه کړې وه، او 9 چې دي نو ټیرریست چې کوم دي هغه وژلی شوي پکې په 15 جولای 2024 کې. دا مین ګیټ باندې ورغلي دي، مین ګیټ باندې ورغلي دي. او رښتیا خبره ده چې هغه ماشومان د هغو تعداد 6 ماښام ما ډیټیل دغه ته 6 ماشومان پکې داسې ګلونه ماشومان دي چې سړی کتی نه شي، لکه بېګا خو رښتیا خبره ده چې ما دغه د سیرون د وجې نه خوب هم نه دی کړی، لکه دومره ډسټربنس و. SPR دا وایي چې 2 ګنټې مخکې چې کوم ډیټیلز راغله چې 14 دهشتګرد چې کوم دي چې 4 یا 15 پکې خودکش وو، دا وژلی شوي دي، 4 خودکش سمیته. او په دغه پوره دومره دا ټول نه اوږد اپریشن په دې نږدې نیر پاسټ کې موږ ته مخې ته راغلی، په دې کې 15 د پاک فوج ځوانان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. یو خو رسما دا دغه راغی ډیټیل راغله، مطلب دا چې 14 دغه و دا دهشتګردو. بیا بعضې خلکو په سوشل میډیا باندې اظهار د خبره راوچتوله چې دا بیا ناکامه څنګه شوه. سیکورټي ذرایع چې کله دا وایي چې دا حمله نه کو دا اولنی امبوش په دیو باندې نه وی شوی، او دغه کسان چې کوم دي دا یې راګیر کړی نه وی، نو ویلی کېږي دا چې دا ټول خودکش وو. نو دا کو دننه یو بلډینګ یې دغه کړی وی، ځکه دا پوره غټ کینټ چې کوم دی د بنو کینټ، هر کینټ ډېر غټ وي، هغه ډېر اهمیت لري جغرافیایي طور له. نو کو تاسو د 15 کسانو شهادت وګورئ، د یو انسان شهادت چې د هغه هم ډېر غټ دی، ټیک شو، پوره خاندان د هغې نه دغه کېږي، دا متاثره کېږي. خو لکه دا اعصاب شکن اپریشن چې په دې کې د 15 کسانو شهادت چې کوم دی د دغه حملې د شدت په حواله باندې یا د ډیمیجنګ چې ورته موږ وایو یو سټیټس جوړیږي یا یو پکچر جوړیږي، په هغه حواله باندې دا کم دی. او د هغې په مقابله کې 14 دهشتګرد وژل چې کوم دي دا تعداد زیات دی. زما خپل خیال دا دی چې کله چې سیکورټي ذرایع دا وایي چې ناکامه کړی شوه، نو د هغې دغه پس منظر دی چې په دې کې دننه یو کس بیا هغه ته دومره مقور کړی شوی وی چې هغه ځان ولوزولی وی، د هغې به بیا څه اپټر شاکس و یا، نو دا ډېر ګران کار و. بهرحال خلکو چې دی مجموعي طور له 2 واقعې چې دي هغه سمې وغندلې. یو دا د بنو والا په دې حواله چې دیو دا خبره کوي چې موږ سویلین نه دغه کوو، په دې کې خو زیات چې کوم دي سویلین پکې شهیدان شوي دي،
ټیک شو لکه دا کوم موږ د 15 کسانو سره ورواچو نو 14 او 15 مطلب 19 کسان چې کوم دي دا نو هغه کې 12 خو پکې سویلین دي یا 14 پکې سویلین دي په هغه کې بیا 3 زنانه دي او 4 15 پکې ماشومان دي ټیک شو نو خلک دا د دې هغه بیانیه مسترد کړه د اکشن په نتیجه کې بیا ته د روجمات ټیم دی خوا کې چې دی د بنو کینټ چې دی نو دا بالکل هغه کنجسټډ ایریا کې دی والا پورشن کې دا کوم ایریا کې چې کوم فرنټ نه اٹیک شوی هلته دکانونه دي هلته کې د خلکو اکټیویټیز وي هلته کې خلک امدور رفت کوي جماعت ته پکې هم دغه کو دا شهید شو پکې هغه کې کسان څلور په هغه کې اچت چې راغورځېدل نو په هغه کې شهیدان شوي دي دغه رنګ یې کو ته هغې والا ته وګورې د اکوړه خټک حملې ته وګورې نو په هغې کې هم تا سویلین وجلي دي که هلته خو پولیس والا هم 14 خو د هغه سره ګارډ مړ نو ټول ګران دي لکه هر انسان چې کوم دی هغه پاکستانی دی هغه مسلمان دی هغه پښتون دی کو هغه فوجي دی تاسو به نوټ کړي چې دا زموږ ځوانان چې کله شهیدان شي هغه پروفایل یې راځي اسپیر یې جاري کوي نو هغه وایي چې لکه عقیل ولد پلانې په تیپور سواته اظهار ولد پلانې 400 دا که نه اکثر پکې دغه هغه نسلي خبره چې کوو ایتنیک اسوسیشن چې مونږ ته وایي یا اټیچمنټ چې ورته مونږ وایو نو هغې کې هم عام پښتانه چې کوم دي هغه زموږ پکې ده کې یا ته اف سی دغه کنه اف سی فرنټیر کانسټیبلر یا خو د پښتنو دغه دی هغې شرط دی چې هغه په پښتون پکې ډومیسایل دغه پښتون یې که یا خیبر پښتونخوا پولیس ته په نښه کوي نو هغې کې هم 99% کو نه نو 90% خو به هغه د یا به د صوابۍ یا به د چرسدي یا به د پېښوري یا به د ممند یا به د ډیخاني خو دې سره تړلی چې ده د فروری ډیټا چې کومه راغلې ده 145 145 په فروری کې په خیبر پښتونخوا کې کلدم ټي ټي پی فتنة الخوارج چې ورته مونږ وایو حملې کړي دي 145 مطلب دا دی چې که ته دغه وکړې نو د ورځې 5 نه زیاتې شوي دي بالکل یا پرون یو طرف ته په بنو کې وشو نو بل چې دی په قلات کې هغه بله ورځ دغه شوې ده جنۍ د یونیورسټۍ سټوډنټ چې کوم دي هغې ته یې خودکش جاکټ اچولی او هغې د اف سی په یو کانوای باندې حمله کړې ده 2 کسان په هغې کې شهیدان شوي دي ظاهره ده دا پکې هم الوتې ده پکې د هغې ډیټیل چې دي هغه هم راغله بیا نن چې دی په خوزدار کې په بلوچستان کې نال یو تحصیل دی د هغې یو کالج او د کالج په خوا کې چې دی دماکه شوې ده او دا چې ما کوم 4 کسان پکې شهیدان شوي دي 15 پکې زخمیان شوي دي پرون یو ځل بیا په بلوچستان کې په 2-3 مقاماتو سرکاري ګاډو باندې او په یو چک پوسټ باندې چې د حمله شوه نو ښکاري داسې چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا په حالت جنگ کې دي بالکل او د هغې په رد عمل کې کو تاسو وګورئ اظهار بیا تاسو خپل نیکسټ کوېسچن راوچت کوئ پکې تاسو به دغه ایونټ کتلی د حادثه د واقعه د حمله د اکوړه خټکه داسې لږه لږ هم کتلی د کمې پارټۍ لیډر هغې ته نه دی راغلی د کمې پارټۍ لیډر ته نه دی راغلی زموږ وزیر اعلی صاحب هم نن شکر دی دومره توفیقو ته خدای ورکو ګورنر صاحب په اولني ماښام ته دی چې نن هغه هم ورغلی دی د هغه نور کارونه هم زیات دي ګورنر صاحب خپل بیان هم جاري کړی او ډېر سخت بیان د هغه راغلی پکې د ټول نه زیات لیډران چې کوم دي هغې ته د پیپل پارټۍ او د ان پي راغلي وو حالانکې د دوی نظریاتي اختلاف دی خو دا پیغام چې دی که نه دا یې ورکړو چې وروره کوم ځای کې چې ټیرریزم کېږي نو ټول پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی د یو مخصوص پارټۍ نه علاوه هغه به په یو پیج باندې زما خپل خیال دا دی چې دا هغه ښه اړخ دی چې خلک چې دي هغه د دواړو واقعیو ته یې ډېر زیات په بد نظر باندې وکتله کو هغه پولیټیکل لیډرشپ دی کو هغه زموږ اداري دی کو زموږ عام خلک دی جنگ خاصم بدوي او اکیل صاحب تاسو د دې پروګرام په دې شروع کې وی یو چې د معلوماتو فقدان او بل تاسو وی چې زمونږ صوبه خیبر پښتونخوا په حالت جنگ کې ده نو چې کله د معلوماتو فقدان وي او صوبه یعنی خلک چې کوم دغه حالت جنگ کې جنگ سره مخي نو بیا عوام له معلومات څنګه پکاري زه به تاسو خپل یو واقعه مخکې کوم زه به تاسو درواغ کوم کال 2010 کې په نوخار کې دماکه شو زموږ په صحافت سره کار دی موږ دلته کې ناس یو خو چې موږ د یو هایرارکی او د یو مضبوط مشرتابه د لاندې د هغوی پر رهنمایي کې کار کوو
نو په دې ټولو چینلو باندې اکیل صاحب بریکینګ نیوز چلے دو بریکینګ نیوز زمونږ د خلک ډیر خپي جني چې څنګه یو کاروي وشي او بس په ټي ویانو باندې او په چینلو باندې او په سوشل میډیا باندې او برمار شي او چاله چې د چا چې څه خیال یغه خپل خیال ظاهري او خپل خیال رسي نو هغه خلکو کې ډیر زیاته افراطفری او ډیر زیات نقصان والا خبري خوري کی نو مام دا وګڼل زه بالکل د صحافت میدان کې نه وم نو مام دا ضروری وګڼل چې ټوله میډیا دا خبره کوي نو په کار دي چې زمو کوم نو خپل پاغه وخت کې زما کوم پروډوسر ماغه ته وي ناغه وي چې نه تفل المکوا نو ما ورته وی مې بیا خو ټول خلک کریډټ یوسي او دا ټول خلک لګیا دي نو بیا پیسه نو خو هغه ډیر زیات په سختۍ سره ما تویل چې ګوره تلک صبر وکړه ته یو تعلیم یافته صحافي ستا کار دادی که یو پیر پتا باندې د دروغو د خبر د ټاپو لګی دا نو د عمر د پاره پتا باندې دغه ټاپه لګی دلی نو هغه خو یو طرف له دمر خیال ساتلو خو بیا دا کارو شو جی چې تقریبا داسې نیمه غنټه تیر شو نو په نو خار کې د میا افتخار حسین کور سره خوا کې نږدې یو شاول کار کول د غټ کرین چلېږي او پاغه کې سلندر ډس شوی او د ټیویانو چینلو د ټولو نه هغه ورځ داسې وی چې لکه د میا افتخار کور او بیا په بای او کنه لکه دغه سراوندینګ نو خلکو به چیرې نه کوي لکه نه د بریکینګ نیوز بل شم نه کنه بریکینګ نیوز بل خبره ده کو په خیبر پختونخوا کې یا بلوچستان کې یو ډېر غټه واقع وشي مطلب یو حادثه وشي نو هغه د دیو د پر بریکینګ نیوز نه دی کوي مطلب یو ډېر سلوي کسان مړ شي نو د مین سټریم چینل چې کوم دی هغه د دیو د پر بریکینګ نیوز نه دی خو په کراچۍ کې کو د نیمه ګنټې د پاره شارع فیصل باندې یا طارق روډ باندې ټریفیک جام شي نو دیو په تبعی شروع کی په دغه کې په داسې شی و چې د پاکستان یو لیډینګ چینل په 2014 کې غالبا د بریکینګ نیوز چلولې و چې مال روډ لاهور چې دی په هغې کې په یو مین هول کې ګوره چې دی که نه هغه دغه شو او مړ شو راوغورځېدو هلته چې کوم زما غوندې ایډیټر ناست و هغه ته چې نماینده وویل چې لکه مالوړ نو هغه د دغه چې دی هغه کوم نماینده چې و هغه به ړې چې دی نه شوه ویلی نو هغه چې په مال روډ کې ګوړه مین هول میں گرتے ہوئے ہلاک ہو گیا نو هلته هغه بل کس چې دی زما غوندې عقلي کلو مطلب ډېر ذهینو نو هغه چېرته ګوره چېرته دغه دی مال روډ کې هلته د ګورهګان ګرځي که نه نو هغه په بریکینګ نیوز اوس چې دی پته چې ولګېده نو هغه اس غورځېدلی و هغه ګوړه نه شو ویلی هغه ګوره دغه کړی و هغه کس ډېر مشهور کس دی ډېر ښه دغه دی اوس یوټیوبر هم دی هغه او د پاکستان لیډینګ چینل کې هغه نیمه ګنټه دا شی چلو وروسته بیا پته ولګېده چې وروره د ګوره پته وکړئ دا سفارتکار دی چېرته به افسر دی که نه چې په مال روډ باندې ګرځېدو مړ دی مین هول ته غورځېده ویې نه اس غورځېده هلته کې نو بعد خلک خبره کوي که نه چېرې د ډومیسایل فرق دی زمونږ د سوشل میډیا زمونږ توقع دا وه چې زمونږ خلکو ته چونکې دغه مین سټریم میډیا والا پلیټفارمز اویلیبل نه دي نو دوی به د ټیک معلوماتو تبادله کوي خو بدقسمتۍ نه د دې اوسنۍ بېچینۍ یا د دې کشیدګۍ یا د بد اعتمادۍ بنیادي فیکټر چې دی که نه نو هغه نن سبا سوشل میډیا ده نو وایي وجاړو نو چا ته وجاړو که نه لکه دا یو مسله شته چې ته ټیک خبر نشي ورکولی نو غلط خو مه ورکوه که نه لږ صبر ورته وکړه او ته چې دا خبره کوله چې تا ته هغه ټایم کې ستا پروډیوسر یا ستا سینیر تا ته دا خبره کوله یا کولیک تا ته دا خبره کوله چې په تا باندې ټاپه ولګېده نه نن هغه سړی چې دی هغه ریټینګ اخلي چې هغه درو خبرونه چې کوم دي هغه دغه کوي او دا ډېره خطرناک خبره ده دا ډېره خطرناکه خبره بالکل دا خطرناکه خبره ده په بنو کې ډېره دردناکه پیښه تېره ورځ مخې ته راغلې ده او عین د روژهماتي په وخت کې راغلې ده دغه وخت کې د خلکو ډېر امیدونه کم کورونه کم ماشومان کم زنانه چې په دې کې متاثر شوي دي هغې سره زموږ همدردۍ خو دي بلکې د ټول پښتنو د زه وایم چې د هر چا ورسره دي
د بنو اکیل صاحب د بنو مازیګر ډیر زیات مشهور و او کله به هم چې د بنګیل خبره کېده نو خلکو به چې کم دی د بنو د مازیګر خبره ډیره په فخر کوله چې موږ سره د بنو مازیګر ډیر ښکلی وي او اکثر به خلک هم په دې بهانه باندې بنو ته هم راغوښتل چې زموږ بنو ګوري نو بنو د نظره شو او که څنګه او په بنو کې دا پرله پسې پیښې ولې مخې ته راځي تاسو دې په هکله څه وایي ښه په بنو کې چې دی که نه دا ډېر بنیادي سوال دی ولې بنو نو اول به د دې جغرافیه دغه کو بنو شمالي او جنوبي وزیرستان ته ډېر اکسیسیبل دی ډېر نږدې دی ورته جی جی او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه د مفتي نورولي میسود چې کومه ټي ټي پي ده بیا خاص کر حافظ ګل بهادر ګروپ چې د هغې یو بل شاخ دغه کړې ده ذمواري قبوله کړې ده ویل کېږي دا چې د هغې ته د القاعدې او د بعضې نورو خلکو چې د اشرباد ومثل له یو دغه د اتحاد دی دا ډېره خطرناکه خبره ده نو دته راتګ چې کوم دی که نه د دغسې ګروپونو یا د افرادو هغه اسان دی مطلب دی په پونچ کې دی د قبایلي سیمو سره او ظاهره ده چې جنوبي او شمالي وزیرستان چې کوم دی هغه په ماضي کې د دغه خلکو دغه پاتې شوي دي دا عادت وي هغه یوز ټو وي که نه په کومه لار باندې به ځې هر ځای کې خو ته پوجي یا سپایي یا دغه نشي کېدولی هغه خو خاص مخصوص ځایونه یې په هغې کې بدل دومره غټې علاقې دي پکې په دغه پس منظر کې چې دی نو د ده ټارګېټ کول چې دی هغه اسان دي د دې نه مخکې ستا به هم نشي یاده د اے این پي په ګورنمنټ کې یو 200 کسان په ګاډو کې راغلي وو او د بنو جیل یې مات کړی د بنو جیل یې مات کړی او دهشتګرد چې کوم دی هغې ویستلي وو بیا کو ساته خیالي هغه هم بنو چې د سی پی ډي په یو دفتر باندې ورننوتل هلته کې خلک یې یرغمال کړله او بیا تقریبا 3-4 غنټې بعد چې دی یو ډېر اعصاب شکن پرون غوندې اپریشن شو او کمانډو ایکشن شو کسان یې مړه کړه دا دویم شو درېیمه واقعه دغه د 15 جولای د 2024 په دې پیټرن باندې دا څلورمه داسې منځ کې پکې ډېرې نور هم شوي دي پکې خو دا څلور چې دي دا چې دا چونکې دغه علاقې ته شمالي او جنوبي وزیرستان ته اکسیسیبل بنو سیټي نو د دې وجې نه د هغو دپاره دا اسانه وي چې دا په ټارګېټ کړي کله چې هم ګوریلا جنګ کېږي نو په هغې کې کم ښار باندې یا په کم علاقه باندې چې حمله کېږي نو هغه دغه د ګوریلا واریر چې کوم دي هغې ته یا د هغو ټکانو ته څومره نږدې وي دا په دې کې ډېر بنیادي فیکټر دی پکې ځکه که مونږ د بلوچستان او د خیبر پختونخوا په مقابله کې دغه ته وګورو چې پنجاب کې کم کېږي اگر چې پرورۍ کې چې دی پنجاب کې 4 اټیکس شوي دي خاص کر جنوبي پنجاب د میاوالي او ډېره غازي خان او دې علاقو کې چې دی ډېر اټیکس شوي دي پکې په میداني علاقه کې ګوریلا تنظیم چې کوم دی یا ټیرریست تنظیم چې دی هغه سه خپل اکټیویټیز نشي کولی څومره چې په غریزه علاقه کې کېږي د په افغانستان کې چې د جنګونو دا ډېر غټ دغه دی د ریشو ده یا ګوریلا جنګونو هلته کې د دې حده پورې کامیاب ثابتېږي چې امریکا او نیټو چې کوم دی هغې پې هم دغه نشو دغه کولی ریټ اف د سټیټ خو نو دغه کړی قایم کړی که نه په ښارونو کې به هغې وو مورچه بند وو خو بهر د هغې بنیادي وجه دا چې د فورسز دپاره مطلب فورسز په ځمکه باندې به موومنټ کوي نو ښکاري چې یاره دا یا پولیس والا را روان دی یا دا چې د پاکستان فوج والا را روان دی اف سی والا را روان دی یا د پارټۍ یو قافله را روانه ده هغه نور ته هلته کې په غارونو کې ناسي په ځنګل کې ورته ناسي په غرونو کې ورته ناسي هغو بیا ځان ته ټکانې دغه کړي نو دغه چې کومه زمونږ جغرافیایي دغه د کنډیشن نه کوم حالات دي نو د هغې فایده چې د نو هغه دغه ته رسېدې ټیرریست تنظیمونو ته رسي ګوریلا تنظیمونو ته رسي او دویمه غټه خبره چې ده د حملو دغه څه دی د تعداد زیاتوالی شو بنیادي خبره دا ده چې پی ټي آی او د پی ټي آی صوبایي حکومت د ټیرریزم په حواله باندې د هغو کاونټر ټیرریست پالیسي چې کوم ده هغه نشته بلکې ویلی کېږي دا او عملاً چې دی هغه ثابتېږي هم ده پرون وزیر اعظم هغې ته اشاره هم ورکړې ده چې هغه کومه پارټي وه یا کوم حکومت و چې ټیرریست د افغانستان نه راوستل یا دلته کې چې کوم په جیلونو کې و هغه خلاص کړه یو بنیادي فیکټر هغه یو پراسیزم و مذاکراتي عمله
چې هغه د پی ټی آی حکومت اکسرسایز کړی او د هغې په نتیجه کې د خلک راووتله. او دویم فیکټر چې دی هغه په افغانستان کې ټي ټي پي ته یا ګلبادر ته یا بل ته حکومتي چې کوم سرپرستی ده د اګست 2021 نه بعد دا دوه بنیادي فیکټر دي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان چونکې دواړه د افغانستان سره لګېدلي نو تلو راتلو کې هغه روټس چې کوم دي نو هغه د دوی دپاره اسان دي. نو دا دوه صوبې ځکه زیات په نښه باندې نو مطلب دا دی چې سونه چا سره نږدې کېږي نو هماغومره بیا خطرې سره مخ کېږي. حالانکې په کار خو داسې نه ده. اکیل صاحب څنګه چې تاسو د خپله خبره کې وایي چې جغرافیایي انداز سره حملورو ته دغه علاقې جوختې وي او بیا په هغې باندې هغوی ته دغه اډوانټیج حاصلي چې په دغه علاقو کې حملې وکړي. زه دا وایم چې دا تاسو وختي کومه خبره وکړه د افغانستان په صورتحال باندې نو په افغانستان کې خو که یو وخت کې بهرني خلک راغل او حمله وکړه او بیا ځایي خلکو د هغې مزاحمت وکړو او هغوی ته خپلې لارې معلومې وي خپل غارونه ورته معلوم وو د هغې نه بیا ورته حمله کول معلوم وو. نو دا اوس چې کوم د افغانستان حکمرانان ناست دي نو دوی ته د خپل افغانان په کم نظر ګوري؟ د دوی د لاسه خو د خپل افغانان هم ډېر زیات کړېږي. نو دې ته تاسو په کم نظر ګوري؟ تاسو دې متعلق څه وایي چې دا افغانان چې دا موجوده کم دي دوی خو یو حکمرانان دي یو ولس دی مونږ خلک د دوی خلکو د لاسه خو مطلب زمونږ په خویندو باندې زمونږ په زنانو باندې تعلیمي ادارې بند شوي. دغه رنګ د دوی د لاسه د یو ښه رور ملک د یو اسلامي ملک د یو تکړه د یو نیوکلیر طاقت چې په دنیا کې منلی شي د هغوی سره هغه تعلقات خراب شول. او دغه رنګ چې کوم دی د هغوی چې کوم علاج معالجه کېږي دلته کې یا چې کوم تګ راتګ دي ظاهره د رښتې شوي دي. موږ یو فګر یاد کو په دغه فګر نه ډېر سیوا خلک په دې لاره باندې ځي راځي او هغه بند پراته دي. اوس هم د تورخم په هغه اړه باندې تېره ورځ زموږ یو نماینده خبره کوله چې ډېر واړه ډېر زیات زنانه او هغه اوس هم هغه اړه انتظار کوي چې کله به وړو علاج دپاره. نو دوی په دغه باندې هم نه رحمېږي. نو تاسو په دې هکله نظر لرئ چې دا افغانان د افغاني ولس چې کوم دی دوی زمونږ سره ملګرتیا کوي په دې کې د دوی خلاف دي او که دوی هم هغې سره دي چې چا د لاسه تنګ ډېر دي. ګوره د عوام اکثریت ګوره تل ټوپک په زور باندې تا اقتدار اخیستی دی. د امارت اسلامیه چې ورته دوی وایي د موجوده عبوري افغان حکومت دا خو د عوام په رای باندې یا په یو جرګې په ذریعه باندې یا د یو اسمبلی یا د پارلمنټ په ذریعه خو نه دی راغلی. بالکل نه دی راغلی. نو هغې وایي چې موږ په زور باندې د ملک فتح کړی دی او دا خلک چې کوم دي دا هم زمونږ دغه دي د رعایه دي ټیک شوه غلامان دي او دغه ورته مالي غنیمت پرېښود د امریکې ورته مالي غنیمت پرېښود. ټرمپ کاکا لګیا دی که نه هغه چې واپس پر خو بیا وایي چې زه راځم نو دا خو بیا دي خو په خپله لاړ چې غر ته به وتښتي هغه وایي چې نو هغه زمونږ خویندې خو بیا پاتې کېږي هغې ته خو بیا تکلیف وي. عام خلک خو ډېر زیات پریشانه دي او عام خلکو ته پریشاني په دې باندې هم راله چې ګوره یو خو تا د مریضانو خبره وکړه بالکل په دې ټایم کې د دې چې دوی ورته پنجابي استعمار ریاست وایي پاکستان ته حالانکې د هر افغاني لیډر یو کور چې کوم دی که نه په اسلام آباد او په پېښور او په دغه کې دی په کوټه کې خو دا استعماري ریاست دی. دا څومره لیډران چې کوم دي د دې ټول نه صرف دا چې کورونه خو هغه د لیفټ دی او که د رایټ دي د ډاکټر نجیب الله خور او مور به هم دلته کې اوسېدل. دا د اشرف غني چې پاکستان ته به یې کنځل کوله د پلار په د یونیورسټي روډ باندې د ټایرونو دوکان و په تاکال کې به اوسېدل نو هغه ټایم کې پاکستان ټیک و ټیک شوه. نو د لیفټ رایټ والا دواړه چې کوم دي نو هغې د پاکستان شناختي کارډ د هغو دپاره ډېر اهم دی د هغو دپاره پاسپورټ ډېر اهم دی د هغو دپاره دلته کې د کاروبار یا د پناه اخیستو چې کوم دی صرف پناه خو نه دي پناه ګزین چې هغه په کیمپونو کې ته خو د یونیورسټي ټاون ته او د حیات آباد ته او د شاته زموږ دفتر شاته شامي روډ دی او د دې خو ډیفنس دی هر دویم کور چې دی هغه د افغاني دی او ملکیتي دی داسې ده که نه ته خو ګرځې بالکل همداسې ده. نو د استعماري پاکستان زما د معلوماتو مطابق د طالبانو د قبضې نه بعد 9000 افغاني ځوانانو او جنکو ته چې دي په تعلیمي ادارو کې سکالرشپس ورکړي بالکل هغه د 11 ورځو نه بند خطي ټیک شوه.
1500 سکالرشپ چې دی 13 میاشتې ورکړي دي. محمد صادق صاحب چې دی سپیشل زموږ انوای چې دی 1500 او 2500 ټیک شو. نو هغه دغه اعلان کړو یو کس هم دغه اپریسیشن نه دور کړي وای دا چې دی وای دا مونږ به الکه تا الته کې په ماشومان باندې په جنکو باندې تعلیمي ادارې بند کړي دي. نو یو ګاونډي ملک یې فیسیلیټیټ کوي نو اپریشیټ کا کنه. ازبکستان دی ورکی کنه بالکل ایران دی ورکی ځه ایران خو هغه مهاجرین نسی او دغه ته غورځي دا سنته غورځي بالکل همداسې ده اجتماعي دغه ولا کوي دا مرګونه ولا کوي. نو ما خپل خیال دا دی چې دغه خلک خو به بس د کم چې په افغانستان کې نختی دي. بیا دغه سره بل زیاتې دا وشو چې هغه خلک چې هغه په دغه شلو کالو کې چې هغه لیبرل او ډیموکریټ او داسې د ټیکنالوژي سره با خبره خلک پولیټیکل ان جی اوز د میډیا خلکو چې دغه سره امریکای دا کمټمنټ کړو د امریکای سره کار کوو او د نیټو سره کار کړو چې تاسو باندې کو بدر رااله نو موږ به د دې طریقه کار مطابق تاسو خپل ملکونو ته راغوړو. ټرمپ چې راغی هغه ټول بند کړه. کم از کم 6,000 افغانان د ټرمپ د راتګ نه بعد په پاکستان کې ونختله او دغه 6,000 چې پاکستان ته کنځل کوي امریکا ته به بیا تلله او هغه د کمپاین حساب جوړېدل دوی ته پاکستان امبیسی ته کې دغه ورکړی دا ویزې ورکړی. نو هغه یو طرف ته دغه د طالب رژیم د سختګیر پالیسو لاندې رالل بل الته کې اقتصادي مسلې دي الته کې تعلیم نشته الته کې روزګار نشته بل زیاتې او سره هغه خلکو کو چې په دې باندې اشل کاله د جمهوریت په نوم باندې چې دغه مسلط کړم نظام دغه کړه هغه ته شروع را دا خو پرې ده چې تا راولم دا کوم چې تاسو راغلي په دې مینس کې د اگست 2020 نه د ټیکور نه بعد دام لګم واپس. نو هغه سره زموږ همدردي سره هم نه او هغه تر دې نه زما تاسو نه زیات خپته ده چې هغه څومره به بس دي یا هغه کوم حالات سره مخ دي ځکه چې هغه سره خواته کې د اظهار رائے مواقع چې کوم دی هغه نشته. بلکې زما خپل خیال ده چې زیات متاثر کیږي هغه او عجیب خبره ده چې کم چې پښتني علاقې دي د پاکستان د سرحد سره د افغانستان نه صوبې چې کوم دی هغه لګیدلې دي ټیک شو 1/3 دغه کده حساب کا هغه ډېر زیات متاثر دي. دی خو جنگ دی د افغانستان بارډر سره لګیدل چې کوم پښتني علاقې دي یا بلوچ علاقې دي دلته کې جنگ دی او هغه خلک چې کوم دي هغه اقتصادي تور لا انتظامی تور لا یا د صحت یا تعلیم په والا نو دواړه طرف ته پښتانه چې کوم دي د بدقسمتۍ نه هغه د مشکلاتو سره مخ دي او زه دا غنم چې زما خپل ځاني خپل پزان باندې خپل حیثیت زما نشته خو زه د ځان غونته په خلکو باندې ډیر خپکیږم لکه هغه افغانیان چې هغه دلته کې اوسېږي او بیا هم د پاکستان خلاف خبره کوي. نو زه دا وایم چې دغه رنګ خلک دلته کې هم شته په پاکستان کې هم د مخصوص پارټي خلک داسې شته چې دلته کې دي لکه د دې باشنده دي او هغه په خلاف کې چلی. نو زه دا وایم چې دا غریبانان عزیزان دي ته پته نشته چې ستاسو د ملک کم مورال دی ستا کم حق دی او ستا څومره قدر دی د ملک سره او څومره تا غستای د ملک ستا د ملک مشرتا و تا څومره ستای. خو زه دا وایم زما اس یو پیغام دی هغه افغانانو ته چې کم از کم تاسو حق وای او د حق پرستو خلکو پہچانو کوي هغه نه چې د ټوپک په زور باندې راغلی او پتا باندې حکمرانی ته دغه په سره ما کنزي یا زموږ مشران کنزي یا نو دا کنفیوژن دی نه په ډېر خپل خبره دا وکړه دا کم چې لیبرل دی یا نېشنلیست یا ډیموکریټ دی په افغانستان کې نو هغه یو طرف ته لګیا دي دا کنفیوژن لفظ ایکسپلین کوم نه تا هغه دغه طالب رژیم مخالفت کوي ٹھیک شو بالکل خو کو دغه طالب رژیم په تورخم بارډر باندې د پاکستان په خلکو باندې یا په اف سی باندې دغه کې نو هغه اپریشیټ کوي نو دا کنټرډکشن دی کنټرډکشن هم دی. بیا دا خبره هم کوي هغه ځکه بیا د افغانۍ دی چې پاکستان خلاف یو بیانیه جوړیږي حالکه فرق هیڅ هم نه کوي هیڅ فرق هم نه ورځي د نیت خبره کوم کنه عام خلکو ته بیا تکلیفي لکه دوی بیا د ما په خیال باندې د 13 نه بعد بکرکډاون کیږي د افغانانو خلاف ټیک شو.
ګوره منګه 2 کسان یو، زما او ستا په دې پروګرام کې منګه ناست یو، په بعض ایشوز باندې به اختلاف رایي. همداسې ده. ته به دې مایک ته په یو نظر باندې ګورې، ته ورته دې طرفه ګورې، زه ورته دې طرفه ګورم، دې طرفه پښتو ده، دې طرف ته انګریزي ده. نو ته چې وایې چې دا انګریزي ده، صحیح شو، نو ته ټیک وې. خو که زه یم چې دا پښتو ده که نه، نو زه هم ټیک ویم، زه هم غلط نه یم. همداسې ده. ټیک ده. خو خبره دا ده چې موږ په دې باندې پوه یو چې دا مایک د استعمال شی دی او زموږ اواز د دې په ذریعه باندې ځي. زموږ به د پاکستان د ریاستي پالیسو سره په 10 ځایونو کې چې د اختلاف وي. بالکل. مطلب موږ چې د پروینشل ګورنمنټ کله خبره کوو او ایغ باندې هغه کوو، خو دا ریاست دی که نه، ظاهره ده. ټیک شوه. خو د هغې دا مطلب نه دی چې زه د خپل خاورې نه یا د خپل خلکو نه د دوی نه نفرت وکړم، یا زه داسې خبر وکړم چې په هغې کې د خلکو په منځ کې نفرت چې دی هغه خورېږي. خو کله هم د افغانانو سره دلته کې غیر انساني یا غیر قانوني سلوک شوی دی. زه واحد کس یم، یو 15 کاله ما په صحافت کې وشو، موږ په هغه چې دی راغلي یو، په موږ په تنقید کړی دی، موږ متعلقه خلکو سره رابطې کړي دي، هغو ته مو هغه پراپر سچویشن ښودلی دی. خو زه په دې خبره باندې کنوینس یم چې پاکستان تمام تر غلط پالیسو بقول د دوی یا بقول زما د افغانانو دپاره چې دی که د رحمت دی. ته ازبکستان ته نشې تللی، افغانۍ داسې ده، لیډرشپ یې ځي، اوس ټول دلته کې ناست دي، تاجکستان او ازبکستان کې. ته تاجکستان ته نشې تللی، ته رشیا ته نشې تللی، ته چاینا ته نشې تللی، ته ایران ته نشې تللی. چې تا په ایران حکومت کړی، ایران په تا کړی دی، او ایران ډېر زیات مداخلت کوي په افغانستان کې. اخو تاسو لګیا دیوال وهي ورته که نه، دیوال ورته وهي، ډېر اوږد دیواله شروع کړی لکه بندۍ یې. نو په دغه حالاتو کې ښه دی او که بد دی، خو ستا دپاره د اسپتال دپاره، د سکول دپاره، د رهایش دپاره، دلته کې دنیا دغه دلته کې دي چې هغه دلته کې پیدا شوي دي. نو زما خپل خیال دا دی چې د نفرت په ذریعه باندې کوم منګه ډېره ټیکه خبره ده، خو زه ټیک خبره نه شم کولی تا ته په دې ریډیو کې، نو دا لازمي ده چې غلط دی وکړم، چپ ټیک پاتې شم که نه. داسې په کار ده که نه. رښتیا خبره دا ده چې مجموعي طور له پښتانه چې کوم دي چې هغه ډېر لیبرل، ډېر ډیموکریټ، ډېر نیشنلیست خلک دی، ډېر تعلیم یافته خلک دی. په موږ کې انتها پسندي چې ده که نه، انتها پسندي صرف مذهبي نه وي، هغه د علاقې په سر هم کېدی شي، علاقایي هم کېدی شي، هغه لساني هم کېدی شي، ایتنیک دغه چې ورته موږ وایو ایشوز چې ورته موږ وایو، دنیا لپاره ډېر خطرناک شی دی. ایتنیک ایشوز په بنیاد باندې خو اظهار دویم جنګ عظیم شوی دی. بالکل همداسې ده. ته چې کله دا خبره کوې چې زه ډېر سوپیریر قوم یم یا قبیله یم، نه جرمنیانو ویلي وو که نه، جرمنیان کوم ځای کې ناست دي، یا دویم جنګ عظیم چې دی د هغې کوم دغه دي. زما خپل خیال دا چې یو د سوشل میډیا استعمال ټیک په کار دی، بل دا دی چې داسې ټایپ واقعیت چې که نه، ما دنیا خلک وکتل چې هغوی وی چې دا دارالعلوم حقانیه چې ده نو دا دغه وه، دا نرسري وه د جهادیانو. زما دا سوال زما و، دا باقي دا زما سوال و، دا کومه بیانیه ده یا دا والا خبره چې وی چې دا د پاکستان فوج چې دی وایي دا حملې کوي، یا لکه د پاکستان فوج خو د پروري چې کوم ډیټیلز دي، نو لس کم مطلب 100 کسان چې کوم دي صرف پروري کې شهیدان شوي دي. نو ته پالیسو په غټ فریم ورک کې ته مخالفت خو کولی شي، هغه د چا هم آیډیل نه وي، ټیک ده. خو بې ځایه بې ثبوته یو الزام لګول یا پولیټیکل پوینټ سکورینګ د شهیدانو یا داسې واقعیاتو په بنیاد باندې دا زیاتې دی، لکه د دې نه اخلاقیات اجازت ورکوي، نه صحافت اجازت ورکوي، نه اظهار رای اجازت ورکوي، نه انسانیت ورکوي. نو په دې کې لږ احتیاط پکار دی، ډېر احتیاط پکار دی. زه مختلفو چې کله د فوجي قافلې په دې لارو باندې رواني او زه ګورم نو ډېر ښکلي ځوانان او داسې په کتارونو کې ناست دي، او دوی داسې ځي دي دشتو، صحراګانو، غرونو او سرحداتو باندې د دې ډیوټي وي، نه چې په بازارونو باندې وي او نه چې د خلکو د هجوم، او ډېر یو ځان له ژوند دي. خو د دوی هم کورونه دي، د دوی بچي دي، فیملیز لري، مشران لري، کشران لري، خو دوی ته هر څه قرباني کړي وي. او ته به هر ځله چې یو فوجي ته ګوري هغه په ډیوټۍ ولاړي، نو د یو انسان هم ضمیر دومره غټ نشي کېدی چې دغه ډیوټي په دې طریقه ترسره کړي څنګه چې دا موجوده ځوانان ترسره کوي. ګنې نو دا یو اوپن چیلنج دی چې څوک
په سرحداتو باندې ډیوټي کول غواړي نو زما خو خیال دا دی مونږ به اپیل وکړو نه دا مونږ چې سویلین موقع ولا ورکوي یاره د ته خبره کوم دا مونږ سویلین د سوپریمیسي چې خبره کوو ډیموکراسي خبره کوو نو ته چې دی یو سبا ورشه یو بانک ته ورشه یو سرکاري ادارې ته ورشه په 11 بجې راځي په روژه کې بیا د مانځه په بانه باندې وځي په 2 بجې په کور کې زمونږ د ډیوټۍ سینس دا بیا وایي مونږ ترقي نه کوو مونږ چې دی وایي زمونږ ادارې نه چلېږي دا سوا د سوات کې چې طالبان راله که نه اوس په دې دغه نه ځو چې څنګه راله په سوات کې خو میلیټنسي چې کوم ده چې هغې کې تا ته به نه پته 93 کې تر څومره کاله وې په 93 کې به زه ومه داسې د یو لسو 11 کالو خو به وم ټیک شوه په 93 کې د هغې ما کوریج کړی دی په منګوره کې چې هلته کې یو د پیپل پارټۍ ایم پی ای چې کوم دی هغه یو هجوم د یو هوټل په مخ کې وویشتو او شهید کو او تقریبا 2 میاشتې چې دی دا ته چې د تورخم دغه کې نه د ملکن پاس چې کوم دی نو په دې کې خلک ناست وو یو ګروپ ناست وو هغې ته به تحریک نفاذ شریعت محمدي وی صوفي محمد صاحب د هغې مشر وو پوره ملکن ډویژن چې دی هغه یرغمال کړه نو پاکستان کې یا په مختلفو علاقو کې چې دی نو د دې خو ډېر اوږد پس منظر دی خو دا په دې 2008-9 کې چې اظهار دغه رالل د طالبان رالل او بیا د ان پی یا د پیپل پارټۍ یا نور لیبرل ډیموکراټ چې کوم دی هغې په نښه کول شروع کړله او منګوره سټي هم قبضه کو د هغې نه بعد چې بیا آرمي کله اپریشن شروع کړو دا خلک بهر راوتل که نه نو په روټین کې زموږ د سوات د خلکو دغه چې مړه دا پولیس ډېر ظالم وي پلانې خو چې دوی به د ملکڼ نه لاندې درګۍ چک پوسټ ته راکوشي نو هلته کې به پولیسو والا به هم ولاړو پوج به هم ولاړو نو هغه خلک چې وو څه به پیدل پکې راتله د هغې موږ کوریج به کوو که نه ته موږ درګۍ کې به ورته ناست وو په کټونو کې نو هغې به ورته هارونه وراچوله د ریټ چې کله ختم شي او کله خانه جنگي شي او کله نفسا نفسي شي او کله ټوپک ماری شي بیا سړي ته ریاست کو ډېر بد ومي که نه د ریاستي ریټه قدر چې دی هغه ورته پته ولګي ریاست خو مور ده بالکل کار دا چې موږ به په یو ډومین کې ریاستي پالیسیانې چې کوم دي سیاسي پالیسیانې چې دي په هغې باندې اعتراض کوو خو نفرت چې کوم دی که نه دا خو تا ته بالکل څوک اجازت هم نه درکوي چې ته د 2 ملکونو په منځ کې د 2 قبیلو په منځ کې د 2 قومیتونو په منځ کې د 2 ادارو په منځ کې نفرت خورې که نه زما خیال دا دی چې زمونږ معاشرت ته د دې نه خطره ده سیاست او ریاست ته به وي یا به نه معاشرت ته خطره ده همدغه زما د خبرې مطلب و دغه شروع کې چې ما وي خو دا ټایم موږ سره کمیږي بلکې ختم دی زه دا یو تپوس کوم چې په حقانیه مدرسه باندې حمله وشوه او د دنیا یعنی چې کوم غیر مسلم ممالک دي نو هغوی دې ته په مختلفو نظریاتو باندې کتل چا ورته د جهادي تنظیمونو نرسري ویل او چا ورته دهشتګردو ویل او چا ورته یعنی هغې خپل کسر پرې نه خو دا دلته چې کوم کس راغلی دی او د ماکې کړې ده په جومات کې کړې ده او د جمعې د مونځ نه پس یې کړې ده نو دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ او دغه سوچ ته تاسو یعنی دا سوچ تاسو څنګه بیانوئ په جهادي حلقو کې یو تکفیري طرز عمل له نظریه د فلسفه ده هغې خو دا څیزونه چې کوم دي دا جسټیفای کوي و چې دا ټیک ده هغې خو دا خبره کوي چې لکه کو تا ورته نن خبره وکړه زه خو ما پې کار هم کړی دی زما بکس هم دي پې انټرویوز هم زما سره شوي دي هم دغه زما بیټ دی خو هغې ته دا خبره وکړه چې وروره دا پرون چې تاسو کومه حمله کړې وه نو په دې کې خو د پورسز 15 کسانه شهیدان شوي دي او د 12 پکې سویلین دغه شوي دي نو هغه وایي دا سویلین وایي لاړل جنت ته هغه د زموږ مشکوري لکه ګوره دا هغې یو طرز عمل دی د هغو طرز فکر دی دا کم حمید الحق یا سراج الحق صاحب یا مولانا فضل صاحب یا سرفراز نعیمي صاحب دا کم علما چې دغه واقعاتو ته دغه وایي که نه ناجایزه وایي نو هغې وایي چې دا قابل ګردنزني دی د دې وجل پکار دي دغه تکفیري طرز عمل چې کوم تر څو چې دغه میډیا خبره ده که نه هغه بالکل سپانسرډ انټي پاکستان میډیا ده دا کوم چې ته انټرنیشنل میډیا ورته وې او د هغو د دې خبره سره بالکل څه کار نشته چې د میډیا
ذمہواریانې چې څه دي هغه جدا ټاپک دی بل پروګرام کې په هغې دغه کوو چې دا موږ بعضې مغربي میډیا ته ډېر آزاد وایو که نه چې هغه څومره آزاد دي. ستاسو د وخت راکولو دپاره ډېره زیاته مننه او ستاسو د اورېدو او موږ برداشت کولو دپاره ډېره زیاته مننه. زما په اخره کې دغه یو پیغامي په پخوا زمانه کې به ما دا خبره کوله چې د غریبو خلکو جایدادونه نه وي، د خپل اولاد عمده زموږ جایداد وي، د دې جایداد ډېر خیال وساتئ او د بل چا دپاره استعمالولو ته مه ورکوئ. تر بل پروګرامه پورې ښاد و آباد اوسئ.